د مختلفو علاقو د لیرو لیرو وطنو څخه راغلو درنو سلجن مینو مسلمانانو عزیزانو پښتنو ورونو زما خو اراده نه وه چې خبره وکړم لیکن محترم مشر محمود خان اچکزي صاحب په اجازه او د ملګرو اصرار او مشوره وه چې تل مختصره خبره وکړم. بنیادي مجلس د عثمان خان شهید موضوع ده. عثمان خان شهید د زندگی مختلف اړخونه دي. د ده خپله شخصي ذاتي زندگی، د ده په معاشره، په وطن او په کلي کې د قبایلو سره، په کلي کې د همسایګانو سره زندگی او د ده سیاسي ژوند او زندگی دا هر یو پر خپل ځای باندې یو علیحده باب، یو علیحده موضوع، یو علیحده ټکی دی چې پر هر ټکي باندې سړی خبره کوي. ګمان دا دی چې تر ډېره وخته ټولې به خبرې نشي خلاصې. ما عثمان خان د پاکستان چې ایوان بالا ورته وایي سینټ کې 3 کاله سره تېر کړي، ملګري کړی. په دې کې زموږ د دې له ځایه راغلي مېلمه مولانا صالح شاه صاحب سینیټر، دا هم زموږ سره وو په سینټ کې. په عثمان خان کې بغیر دې چې نن موږ دا مجلس پوه خلک ناست دي، همیشه موږ دا ویلي دي په خپلو نجي مجلسو کې، په کورني مجلسو کې، په سیاسي مجلسو کې، هر ځای. ځکه خدای په رښتیاو خوشحاله کېږي، شیطان په دروغو خوشحاله کېږي. موږ پر خدای ایمان دی، د خدای بندګان یو، دروغ نشو ویلی. البته رښتیا ویل د خدای حکم هم دی، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام هدایات او د هغه تعلیمات هم دي. عثمان خان په سینټ کې یو بېباکه سیاستدان. بېباک مطلب دا چې د لالچ نه هم لري، د خوف نه هم لري. تاسو به اورېدلي د ده مختلف مجلسونه، مختلف تقریرونه، دی همیشه ورو د یو خدای بیریږي. چې د خدای نه بیریږي په هغه کې ایمان نشته، او دا دی ټیک وایي. دا ویلي د قرآن کریم د یو آیات خلاصه ده. الله وایي فلا تخافوه، د هېچ چا څه مه بیریږئ. خوف او بیره د چا څه مه کوئ. وخافوني، که بیریږئ شک د ما څه بیریږئ. وروسته یو شرط لګوي، ان کنتم مؤمنین، که په دې کې واقعي ایمان او ایمانداري دوی به د ما څه بیریږي، د بله چا څه به نه بیریږي. لهذا که چیرې و دغه ټکي ته سړی وګوري، موږ به په دې کې دروغجن نه یو چې د دغه ټکي مصداق عثمان خان دی. په دې کې شک نشته. نن خلک د خپله پروګرام او د خپلې نظریې او د خپل فکر سره دوه شیه پر شا دي. دوه شیه دی شی دي چې سړی د ډکه واله تېروي. یو بیره، یو لالچ، د منصب لالچ یا د دولت لالچ. په دې سړي کې د منصب او د دولت لالچ هم نو، او په دې سړي کې بیره هم. نن تاسو ته معلومه ده چې بیره د چا څه کېږي. چې څوک و ځان ته زورور وایي، خلک کوشش دا کوي چې یاره دی نیم یې واخلم، ځای به راته ولاړ وي، زه مړی به م پر دا ټوله ټولې پښې به م پر سر راواړم. هر سړی کوشش دا کوي، لیکن درې شی به سړی د زړه باسي.
بیا خیر خیریت دی ولکه یا شوګر شي ولکه یا بلډ پریشر شي د دنیا تمام ساز و سامان خورا یوه پریشاني درې شی به سړی د زړه باسي یوه دا چې مرګ او ژوند دا د الله تعالی په دست قدرت کې دی هېڅوک ما نشي وژلی نو چې کله سړی دا فیصله وکړي چې مرګ او ژوند د الله په دست قدرت کې دی ژوند هم الله راکړی دی وژنه به هم الله دا بیا راځي اوله دا ځکه الله فرمایي چې پیدا کړی ما پناه کوونکی دی ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم پیدا کول والا هم الله دی رزق کول والا هم الله دی بلته د دنیا څخه اخیستل دا هم الله دی بلته ژوندي کول دا هم الله دی چې دا زموږ ایمان یقین شو بیا وروره زه ولې ډېر لکه پخوا یو زیربازو ډېر ایستله نو ده ویله ور سر دې د سړي نور دې وشي ما له راوړه د خدایه ما شاوه اجازه شته چې داسې د کوټې د مردار غل وي خو چې سر یې د سړي بیرې نه رانیسي دا د ایمان دا ما په سینه کې دی لیدلی یعنې دی دا نه بلله چې څه به تېر شي دویم شی دا باید سړی د زړه وباسي چې رزق او روزي دا د رب د طرفه ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب د مؤمن صفت دا دی چې دی به د خدای بیرېږي چې د خدای بیرېدي د هرې بدې په ځان ګوري الله وایي هر مشکل به زور آسان ويرزقه من حيث لا يحتسب انسان د دولت او د رزق د روزي په وجه په لالچ کې راځي د خلکو در لمن سر لاندې کېږي چې کونج دې ماتې څه راشي په جیب لاس ووي هغه تسبیح راکاږي دی چې به پیسې راکاږي لہذا چې کله توکل پر لوی خدا شي د خدای بیره شو الله وایي د هر مشکل لار زه خلاصوم ويرزقه من حيث لا يحتسب هغه رزق او روزي به ورکړم چې حساب به دې نشي کولی هغه رزق روزي نو لہذا دویم شی چې سړی د خپله پروګرامه د خپلې نظریې د خپله موقفه څه پر شی بیایي هغه د دولت لالچ دی په دې سړي کې د دولت لالچ نه و دریم شی منصب دی د منصب دپاره خلک هر څه کوي چې یاره دا مقام مې پیدا کړی وی دا مقام مې پیدا کړی وی دا مقام مې پیدا کړی وی نن دلته سبا هلته بل سبا هلته لیکن په دې سړي کې د دولت لالچ نه دی په کومه پارټۍ کې چې په کومه ورځ کامیابي دي لہذا د هغه پارټۍ سره په بشپړه وفاداري کوي ژوند د خپلې پارټۍ د مخ پر تګ دپاره چې کومه قرباني کوم جدوجهد د کړي د زما ګمان دا دی دا یو مثالي دی دا یو بېنظیر دی د دې مثال څوک نشي پېښولی دا درې سره صفته په دې سړي کې وو د لالچ خلاص و د چا په لالچ کې نه راتلی د چا څه مرعوبه کېدی نه خوف زده نه د چا څه بېریدي نه هغه خو وایي وایي که زه نه وایم زما ګوډه پښه به ووایم خبره واوري مجلس یې واوري مجلس یې څه وایي دا په سینټ کې د ده بنیادي د ده دغه صفات دي همیشه خبره دا کول چې ملک 22 کروړه عوام وروره دا ملک د دې 22 کروړ دی که د 5 کسانو دا ملک د چا د ده همیشه وینا دا وه چې 22 کروړ د مالکان د دې ملک دغه 22 کروړ نو دا که په خلکو باندې لګېږي نو به سړی څه نو یا خو به سړی کملاو په ماجد کې به کښېني در منبر و در محراب به نه راوړي که خان و په کور کې به کښېني په خپله حجره کې به کښېني په بیټک کې به کښېني که تعلیم یافته و در خپله درسګاه به نه راوړي نن پر ویلو هم پابندي پر لیکلو هم پابندي نه په ازاده خوله څوک ویلی نه په ازاده خوله څوک لیکلی وروره دې سړي دا ویل چې هر سړی آزاد وي خدای آزاد پیدا کړي دي موږ د هېڅ چا غلامان نه یو که غلامان یو د یو خدای غلامان خو تا خو نو جرم نه دی
دا خبره خو دا مشر محمود خان هم کوي دا دې پکې سپین ږیري دا تمام سیاسیون چې د پاکستان ډیموکریټیک مومنټ پی ډي ایم مشران ناست دي هغه څه خبره کوي دغه خبره عثمان کول وروره په دې ملک کې به یو دستور وي یو قانون به یو آیین وي د توپک په زور د طاقت په زور د ډنډې په زور پر ما باچې نشي کولی چې د عمر مې یوه شپه داسې په سترګو وینم چې د عمر مې یوه شپه په زور باچې نشي راباندې کولی پښتانه وایي چې په یاري په دوستي په انډوالي کې دوزخ له در سره ځم په زوره جنت له په قرآن در سره لاړ یار د یار دپاره خوري د غوایي غوښې یو سړي میدان خوري او د غوایي غوښې هم پر لګي لیکن د یار دپاره یاري دغې کېږي که د نظریې سره کوي هم باید د کلکه یاري وکړي که د فکر سره کوي هم باید هغې کلکه وکړي څه بده خبره ده دا زه آیین غواړم په دې ملک کې یاره چې کوم څوک آیین غواړي دا اوس بده خبره ده دا ته خو باید سړی انعام ورکړي د پاکستان پر دستور ژوند تېرول غواړم دا څه بده خبره نه وروره په دې ملک کې یو جرګه شته چې نوم یې پارلیمنت دی په دې ملک کې یو مجلس شورا شته او دغه پارلیمنت دا مجلس شورا دا د زور د توپک په خوله نه ټاکله کېږي دا به دغه عوام ټاکي چې هر چا ته لونګۍ پر سر وږي دا به د مبارک لیکن چې په زور یې څوک کوي د ټولو کمزوري په دا مجلس کې زه یم چې پر عمر مې یوه شپه یې ولاکې ومنم نه یې منم دا نور زه هېڅ نشم کولی نه څوک وشتلی شم خدای دې موږ ته وس نه راکړي نه څوک په چاپېړه وهلی شم نه و چا ته بده خبره کولی شم یوه ژبه خو لرم وروره دا که پر میزان چوک ولاړو هم دغه خبره ده که په منبر او پر محراب ولاړو هم دغه خبره ده زموږ څه ولې خلک تنګ دا د پاکستان ډیموکریټیک مومنټ د دې څه ولې خلک تنګ دي نه توپک ورسره دي نه راکټ لانچر ورسره دي نه ټینک ورسره دي نه توپ ورسره دي خالي ژبه ورسره ده په ژبه رښتیا وایي انصاف غواړم وروره په دې ملک کې بې انصافي نه چلېږي دلته د ظلم سره ګزاره نشم کولی زه یو آزاد انسان یم آزاد ژوند غواړم زه دلته او آزاد ژوند هم دغې نه غواړم چې د دستور د لیکه به وتلی د آیین د لیکه به وتلی د پارلیمنت د مجلس شورا د ګرد ملک حقیقي منتخب جرګې څخه به وتلی یم نه دا نه د هغه د فیصلو په رڼا کې دننه دا زه غواړم وروره دا ژباړه یې بولې دا وینا یې بولې دا بیانیه یې بولې دا د دې سړی دا ماشاءالله خو موږ د بل جرم نه لیدل که چیرې دا جرم وي د آیین سرلوړي او بالادستي دا جرم وي د قانون بالادستي دا جرم وي د پارلیمنت مضبوطي او سپریمیسي دا ظلم وي د عوامو او د جمهور عوامو حکمراني او باچي دا ظلم وي دا جرم وي وروره دا خو د دې مجرمانو د دې بدماشانو سرغنه داسې ځای د دې ټولو سرغنه دا سړی دی ناست مشر یې سپینږیري ته زندګي یې دا د پکې ورکړې پلار شهید په دغه جدوجهد کې ولاړ دا جرم خو بیا موږ کوو یو وار نه لس واره کوو که پر دې څوک موږ تنګي یا مزیري عثمان خان کې دغه صفتونه دي پارټۍ په ښایسته وه موږ ته معلومه ده موږ ګرځو دا فکر د ګرځوس په دا دی چې څونه په زراو انسانان ناست دي دا درې ورځې کې به څونه راغلي په جنازه کې تاسو ولیدل په لکاو انسانان دا ولې راغلي پیښه څه ډول دی دا خو چا هم نه دی مجبور کړی دا د دې دپاره راغلو چې کومه بیانیه کومه وراشه کومه پښتو کومه د دې سړي وه پر دې وراشه پر دې پښتو دا سړی د دغه عمل وړ نه و چې کوم عمل ورسره وشو آیا ورسره وشو لهذا ستا عمل زه په رد عمل غندم زما رد عمل دغه دی چې تا پر جنازه وکړي زما رد عمل دغه دی چې ته پر کور باندې د ورځې په زراو انسانان دا د دې وراجې کښېني هېڅوک یې نه پېژني نه د ده زوی پېژني نه سردار آصف پېژني نه یوسف خان پېژني مختلف قسم خلک جو راځي دا ولې راځي څه پېښه ده و دې خلکو ته لهذا عثمان خان که زه دا ووایم دا یو تاریخي سړی و بغیر څه لاله چې ما ته نو دی څه شي راکړي ما ته دا مشر محمود خان څه شي راکړي چې زه د دې صفت کوم داسې هم نه ده چې اوس فلانه کال دی خدای د دې دنیا څخه سترګې پټې شوې موږ شمله ورکړې ده اوس د دې صفتونه کوو یا خدای ګواه دی که دا دی نو عثمان خان کې ډېر ښه صفتونه وو بیا نو
زه دا مجلسونه اورم، زه سردار صاحب ته ووایم زه کشر سړی یم، مبین علي سړی یم، سردار رفیق صاحب ته، دا خوشحال ته وایم چې وروره عثمان خان دا د پارټۍ یو شناخت یو علامت دی. پارټۍ په دې خوښ ده، ګرد وطن په دې خوښ دی، علاقه په دې خوښ ده. ورېله یې که دا مجلس و دا پارټۍ ته ورېله کړه، بېشکه ته به په دا مجلس کې ورسره ناست یې. پارټۍ دې سړي دا نه دي ویلي چې زه د فلاني زوی یم نه زه لوی سړی یم، دا نه دي ویلي. زه د فلاني وراره یم نه لوی سړی یم، دا نه دي ویلي. دې سړی وایي زه د فلاني پارټۍ سره زما تعلق دی، زما دستور دا دی، زما منشور دا دی، زما نظریه دا دی، زما فکر دا دی. اوس که ما څوک پېژني که مې نه پېژني زه دغه وایم. دا د ده شناخت دی. نو چې کله د پارټۍ دپاره قرباني ونه نیوه پارټۍ ته ورېله کړه. پارټۍ څه فیصله کوي، چیرمین څه فیصله کوي. موږ پر دا سوشل میډیا اورو، زموږ زړه درد کوي، جذباتیان سړي زړه درد کوي. دا نه ده چې هغه باندې موږ منت کوو، بلکل زړه یې درد کوي. درنه پېښه ده، درنه ستونزه ده، دروند غم دی، د برداشت وړ نه دی. لیکن نو به سړی کوي څه، تېره وښی سړی به کوي څه. نو چې په خپله سړی نه په پوهېږي بیا به پوهانو ته ورېله کړي، چې پوهان په پوهېږي هغه ته دې ورېله کړي چې هغه څه پکې ده. مختلف پلیټفارم شته، د پارټۍ خپل پلیټفارم شته، د پارټۍ او د خاندان پلیټفارم شته، د ډېر چې ورتېر شي د سیاسي جماعتو پاکستان ډیموکریټک مومنټ پلیټفارم شته. څه کول پکار دی؟ دا ورېله کړي دا مجلس دی. ته به نو څه چمکې، خان به نو څه چمکې، مشر به نو څه چمکې. دا مشر ولې دغه وي؟ هلکه ورپورې پاکا کمبلې اوارې دي. اوس څه وکړو؟ ټوپک به ورغه ته واچوي، ولاړ شي دنیا د ګولۍ وباسي. دلته راشي خوستي ولا موږ خوشحال ته مانه چې په غوږ کې خبره وکړه، ما همت کوه، همت کوه، محنت کوه. نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاوند وفات. د نبي علیه السلام په مجلسو کې به صحابه کرام کېناستو چې نه خبره به واورېده، یو به راغی کور به ښځه ناسته وه هغه ته به یې وکړه، که به زوی و هغه ته به یې نو خبره واورېده، راغی ورته وویل چې نن مې د نبي علیه السلام دا خبره واورېده چې کله په کور کې مصیبت راغی، صدمه راغله، غم راغی، پریشاني راغله، علاج یې دا دی چې انا لله و انا الیه راجعون. ربه ته په دنیا کې ښه بنده راکړې، په آخرت کې ښه عوض راکړې. دا سړی او الله تعالی نه زه نعوذ بالله نه بل انسان هغه د خپلې وعدې کې دا بندي وکړي. په دنیا کې به هم بدله درکړي، په آخرت کې به هم ښه عوض درکړي. لیکن چې هغه اصول خپل کړي چې کوم اصول الله درکړي. پښتانه وایي د دې دی مېړه په مړانه تېر دی. دا د صدمې او د غم ځای دی، په مړانه یې تېر دی، په جګه غاړه یې تېر دی. انتظار وکړه، کښېنه، یلایقه خبره وه مشرانو ته چې هغه څه کوي. نو نبي علیه السلام مې دا خبره واورېده، خپله ښځه ته وکړه، شپې ورځې تېرېږي، خاوند وفات. اوس موږ تاسو ته معلومه ده، موږ پښتانه یو، د ښځې چې خاوند وفات شي نو څه شي تاسو د هغه هم عزت دی، د هغه هم ناموس دی، د هغه پوړۍ دي، د هغه پرده ده، د هغه چت دی، هر څه د هغه. که موږ دا ووایو چې د هغه هم قبله ده، د هغه هم بیتل، هر څه د هغه دی. نو چې هغه د سره جم پورته شو، پر ډګار پاته شو، پر میدان پاته شو، پر بیابان پاته شو. نو هغه دعا چې خپل خاوند ورښولې وه چې خدایه په دنیا کې ښه عوض او ښه بدله. څه موده پس نبي علیه السلام راغی په دروازه کې ورته ودرېدې، غږ یې پر وکړ چې زه غواړم چې د تا سره نکاح وکړم. هغه حیرانه شوه چې دا څه پېښه شوه. نو یې ورته وویل چې په ما کې درې څه کمزوري شته. په هغه کې یوه کمزوري دا ده چې زه په عمر ډېره یم، دویمه دا چې ژبه مې ډېره تېزه ده، زه به راته ضعیف شم، دا ژبه مې په واک نه. رسول علیه السلام ورته وویل چې دا زړوالی خو به نو زما بلله چې ته نو په عمر زړی یې درما چې زه دا مشکل نه بولم، رکاوټ یې نه بولم، هغه ستړی مه شوم.
پاکه شو ژبه دا به زه د خدای وغواړم چې خدای پاک ته ورنرم واده یې ورسره وکړي چې واده یې ورسره وکړي اوس ټولو ته وګوره هغه خاوند چې وفات شو هغه په بل بدل شو چې رسول علیه السلام خدای په دنیا کې دا بدله وایي په آخرت کې به د رسول علیه السلام په بیبیګانو کې راپورته شي دا او د آخرت بدله شي نو لهذا د خدای څخه وغواړئ چې ربه د دې شی اول او ښه بدله وما ته په دنیا او په آخرت کې راکړي نو دا خبره اوس انصاف د چا څه غواړي یو قاضي فایض نصاري ته ماته بل سړی راوښودي یو شوکت عزیز صدیقي و کوم ځای ته برابر کړي انصاف د چا څه غواړي بھائی ته انصاف د چا څه غواړي نشته د انصاف سړی دا خبره چې موږ کوو بیا د بیمار چې یا ماته د سپریم کورټ یا های کورټ نشته هیڅ ګرد ریاست او حکومت دا په ریموټ کنټرول کوي دا صوبه بلوچستان دی وروره دا 18 بیا د افسر کوي یا 22 بیا د افسر کوي دیوه منتخب نماینده او د پارلیمنت یو اختیار یو کله رقمي صوبه ګولای زه نه وایم پرون نوړ مورد تاسو ولیدي د دې صوبې یو نوموړی وزیر دی یو پارټي مشهوره سړی هم دی او د پارټي ذمہوار هم دی پارټي پارلماني لیډر هم دی پرون نوړ نه و چې یو کله رقمي صوبه ګولای زموږ اپوزیشن نن په تاړه کې ناست دي دغه خلاف د دې حکومت خلاف نن پرون د بلوچستان وزیر اعلی وایي دی وایي بجټ زما سکیمات نشته بچي دی په خپله وایي دا موبایل شته دی په خپله وایي زه نه یم په خبره نه کابینټ په خبره ده موږ پر 18 تاریخه په بجټ نه خبر چې څنګه جوړ شوی دي چې پکې دي موږ د هغه بعد خبر شو چې کله بجټ پېښ شي هلکه نو چا جوړ کړي دا بجټ حکومت چیرې دی لیدي چې دا بجټ چیرې جوړېږي فیصدې چیرې کېږي او ته د هغه څه اوس انصاف غواړې یا نشته رمضان باید سړی درله وکاږي په خپله به کوشش کوو څه کول پکار دي مشران شته پارټۍ شته بس و پارټۍ ته ولیله کړي خداوند کریم دي د عثمان لالا شهادت قبول کړي خداوند کریم دي و پسماندګانو په سر جمیل ورکړي الله دې ودې ته ایام البدل ورکړي و پارټۍ ته دې هم ورکړي ودې ته دې هم وطن ته دې هم ورکړي و وطن ته دې هم ورکړي رشتاګوی سړی پکار دی الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان د خدای ودې وقولوا قولا سدیدا څه درواغ څه دنیا کې رښتیا وایه قولوا قولا سدیدا رښتیا وایه صفاست د خبره کوي نو به نتیجه څه شي یصلح لکم اعمالکم په معاشره کې به اصلاح راشي غل و غدی به ختم شي ناروا او ناجایز و ظلم و بېانصافي به ختم شي دا الله وایي یصلح لکم اعمالکم عمالکم دا پر موږ چې مسلط دي دا زموږ عملونه دي دا زموږ عملونه پر موږ مسلط دي زه قسم پر واخلم د عوامو په وټ په والله بالله که راغلي نو بیا څه پېښه ده چې ما زه له داسې اوس د انصاف فکر غواړم پیدا کړم دا سره نه دې وغواړم انشاءالله العزیز دغه ورځې به دغه شپې به الله تعالی به د دې بدله او موږ ته راکړي رواج به راکړي او دا مجلس به وایي ځای ته هم رسېږي د زندګي نو یغفر لکم ذنوبکم الله وایي چې کله سړی رښتیا ووایي په معاشره کې به انقلاب او تبدیلي راځي او څه ناکرده یا کرده ګناوې داسې شوي الله در ټولې درته کېږي فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع الله د هغه د الله او د الله د رسول فرمانبرداري هم د هغه د چې رښتیا ووایي الله وایي فقد فاز فوزا عظیما در دغه لوی کامیابي کسه شته نه دا الله وایي در دغه لوی کامیابي کسه شته نه به د هغه کامیابي زموږ بس ده وروره چې موږ پر ځای کمبله ناست وای چې د دې سړي په مرګ شرمېدی په فاتحه یې شرمېدی په دعا یې شرمېدی ګردو سترګې کښته نیولې وای پزې مې پرې وای دا به څه خوند کولی ژوند د غیرت و مرګ د غیرت دی ځینې فاتحه په غیرت دنیا راځي الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې موږ رښتیا ووایو د قام نمایندګي د وطن نمایندګي د دین نمایندګي د اسلام نمایندګي په رښتیا او نه په درواغو خداوند کریم دې وتې دنیا مو بدل درکړي وما علینا مننه حافظ صاحب ډېره مننه